آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله مولانا العظيم. سورہ یونس شروع کو دتا دانم کې خودی شو ځکه چې د یونس علیه السلام قصه او واقعه دا په دې صورت کې ذکر شوې ده او عجیب خبره دا ده چې د عذاب د لیدلو په ټیم کې د حضرت یونس علیه السلام قوم په اخلاص باندې توبه ایستلې ده او هغه توبه الله منظور کړې ده او دا د حضرت یونس علیه السلام خصوصیت ده کنی کم قوم باندې چې عذاب آثار نمایان شي او ښکاره شي نو الله هغه بیا نه واپس کوي. خدا یو عجیب واقعه ده چې دا قوم عذاب ولیده او د هغې باوجود په اخلاص باندې توبه تایب شو، الله رب العزت معاف کړه. د دې وجې نه دې صورت ته سوره یونس وایي او مکی دی، د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. مضمون په لحاظ سره د مکی سورتونو پشان مضمون ادا کوي او د مضمون او د موضوع په لحاظ سره بالکل د مکی سورتونو پشانتی دی چې دعوی توحید او اثبات رسالت او اثبات وحی او دارنګي اثبات د بعث بعد الموت او د جزا او د سزا د حساب او د کتاب دا مسائل با لاندې ګوره قرآن ته دا مسائل با په دې صورت کې ذکر کیږي. اگر چې بعض علماء دا ویلي دي چې دې کې یو 3 آیاتونه مدني آیاتونه هم راغلي دي، خو تحقیق دا دی چې دې آیاتونو باندې ته نظر واچې د اول نه تر اخره پورې نو ټول به تا ته دا خبره بالکل نمایان او ښکاره شي چې دا مکی آیاتونه دي او دا مکی صورت دی. او د مکی معنی هم دقه ده چې د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی او مضمون په لحاظ سره مکی صورتونه عام طور سره توحید مسله، د اثبات د رسالت مسله، د اثبات د وحی مسله او اثبات د قیامت دا قسم موضوعات په مکی صورتونو کې ادا کیږي. آیاتونه لري 109 آیاتونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمانی چې بیا اندازې مهربان، الرحیم زیات مهربان دی. الف لام را، الله واقف دی په معنا د دې حروف باندې، د دې حروف معنا الله ته معلومه ده. تلک آیات الکتاب الحکیم، دادی آیاتونه د کتاب محکمه. اکانا للناس عجبا، آیا دې د خلکو د پاره تعجب د دې خبرنا ان اوحینا الی رجل منهما چې موږ وحی وکړو یو تن ته د دوی نه په دې مضمون باندې چې ان انذر الناس او یروا خلکو لرا وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی ان لهم قدم صدق عند ربهم چې یقینا د دوی دپاره یو ښه اجر حسن دی او بهترین مزدوری ده عند ربهم په نزد پروردگار د دوی باندې. قال الکافرون،
وای مشرکان او کافران ان هذا لساحر مبین یقینا دا پیغمبر جادوگر ښکار دی دا ښکار جادوگر دی الف لام را دا د مقطعات قرآنیو نه دی او دا د قبیلې د متشابهاتو نه دی د دې په حقیقي معنا باندې د الله رب العزت نه علاوه څوک نه پوهیږي د دې ګڼ توجیهات شوي دي او ګڼې مطلبونه خلکو بیان کړي دي عبدالله بن عباس دلته دې داوم بیان کړي چې دا الف معنا ده انا او لام معنا ده الله او را معنا ده ارا نو معنا دا ده چې انا الله ارا زه الله ما او زه هر یو څیز اینم یعنی پیغمبر ته دا تسلی ده چې ته زما په نظر کې او ستا دا مخالفین هم زما په نظر کې دي ټول زما د نظر نه پناه نه یی زه ټولو ته ګورم او دا څومره توجیهات چې شوي دا ټول ظنون دي او خپل هر سړي خپل ګمان چلولی دی او دا معنا یې کړې ده ډېره بهتره دا ده چې د دې معنا هغه چاته وسپارو چې چا نازل کړی او دوه غټې خبرې دې کې ما تاسو ته کړي دي چې د دې دوه غټ مطلبونه دا دي چې یو کفارو به دا خبره کوله چې دا قرآن د محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه احساس کړی دی د ځان احساس کړی دی نو د هغې په جواب کې د سوره د حروف و هجاو نیم حروف یعنی 15 حروف په یو کم 13 سورتونو کې الله تعالی ذکر کړ او د دې مطلب دا دی چې دا کافرانو ته چیلنج دی چې تاسو دا دروغ وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن د ځان اساس کړی دی نو تاسو د دې ژبې ماهران یئ پتا کې تاسو کې فصحا او بلغا دي لوی لوی ماهرین در پکې موجود دي او داسې قسم کتاب سازیدی شي د ځانه چې کوم ستاسو باطله دعوه ده نو راشئ تاسو هم د دې کتاب غوندي کتاب ساز کړئ نو ساز یې نه کړ نو بیا یې ورته وویلې چې زه یې داسې وکئ چې لس صورتونه چې د ځانه ساز شوي دا اساس کوي د قرآن د لسو صورتونو په مقابله کې موږ به ومنو دا او په آخر کې سوره بقره کې ورته وویلې چې یو صورت د قرآن مجید د صورتونو په ډول باندې یو صورت ساز کوي الی یومنا دا جرأت اچا اوسه پورې نه دی کړی او نه به وکړي او دا زموږ ایمان دی چې دا د الله کتاب دی د دې مقابله دا د انسان د بس او د طاقت نه بار ده دا نشي کېدی بلکل نو یو دا نکته اهمه نکته ده دویمه دا چې د هر چا یوه نشی د دې علم ځان له یو نشه ده چې سړی څه لږ علم وکړي نو بیا ورته ځان یو ډېر لوی شی ښکاره شي او بیا وایي زه په هر څه باندې پوهېږم نو الله رب العزت د هر چا نشه ماتوي نو په دې الف لام را غوندې حروفو کې الله د علماو هغه نشه ماته کړې ده چې ته وایې زه په هر څه پوهېږم نو د الف لام را ترجمه وکړه پته به دې ولګي ته دې مطلب ووایه مونږ ته نو دا یو قسم لا هر یو شی چې د اندازې نه وځي او انتها ته رسي الله پې زوال راولي د پیغمبر خدا وښوه په دې تیز رفتارۍ کې مشهوره شوې وه ډېره زیاته
د دې بانډو نه یو بودو راغی عربي باندې او په یو جونګي اوښ باندې سورو او د نبی علیه السلام د اوښي سره هغه اوښ په منډه کړ هغه اوښ ترې نه مخکې شو د نبي علیه السلام اوښه پاتې شو صحابه ډېر زیات خفه شو اوهوی د نبی علیه السلام اوښه پاتې شوه په مقابله کې نبی علیه السلام ویلي مه خفه کېږئ د دنیا د څیزونو نه یو شی انتها ته نه رسي مګر الله په هغه باندې زوال راولي انتها ته چې ورسي او نو الله یې د هغې هغه نشه ماتوي نو دې اوښې هم ډېر زیاته نشه سازه شوې وه چې زه د ټولو اوښانو اوښونه مخکې کېږم نو الله دې هغه نشه ماته کړه تلک آیات الکتاب الحکیم دا دی آیاتونه د کتاب محکم دا کم چې را روان دي دا آیاتونه نو تلکا د عربي استعمال په لحاظ سره دا د بعید دپاره استعمالیږي نو هغه آیاتونه کم ځای کې لرې دي چې سړی ووایي دا تاسو څه کوئ کینه تلک ویم دا راځي دپاره د بعید دپاره راځي او دلته دا آیاتونه خودي آیاتون ته اشاره ده خو قریب دي نو مال چې دلته کله کله دا تلکا په ځای د هذه استعمالیږي نو دلته دا تلکه د هذه په ځای استعمال شوې ده هذه د قریب دپاره راځي دا دی آیاتونه د کتاب او د کتاب نه مراد قرآن شریف دی او دا حکیم دا په معنا د محکم باندې دی او د حکیم معنا دا ده چې القائل بالحکمه حکیم هغه چاته وایي چې هغه خبرې کوي د حکمت نو قرآن په دې معنا باندې حکیم هم دی چې قرآن د حکمت خبرې کوي او دویمه معنا دا ده چې دا قرآن مشتمل دی په حکمو باندې نو قرآن محکم هم دی یعنی محل د حکمتونو دی او حکمت څه ته وایي وضع كل شيء في موضعه المناسب هر شی په خپل مناسب ځای کې ایښودل دې ته وایي حکمت نو قرآن هره مسله په خپل ځای کې په مناسب ځای کې ایښې ده د توحید مسله د رسالت مسله د اثبات د قیامت مسله د اثبات د وحی مسله د حساب کتاب مسله د جنت او د دوزخ مسله دا ټولې په مناسب ځایونو کې ایښې دي اکان للناس عجبا آیا دې د خلکو دپاره تعجب نو دا کانا دا دلته استفهام دی برای تعجب اکان للناس آیا دې د خلکو دپاره د مشرکانو او کافرانو دپاره عجبا تعجب او تعجب څه ته وایي ما یتعجب به هغه شی چې د هغې نه سړي کې تعجب پیدا کیږي او تعجب څه ته وایي انفعال النفس عند ادراک الامر الغریب دا د تعجب معنا ده څه ته وایي انفعال النفس په دې نفس کې داسې یو ناشنا غوندې حالت پیدا شي د وجې د لیدلو د یو ناشنا شي نه دې ته وایي عجب نو آیا شته د خلکو دپاره تعجب د دې خبرې نه ان اوحینا الی رجل منهم چې موږ وحی وکړو یو تن ته د دوی نه او د دې نه مراد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یعنی قریش د دې خبرې نه تعجب کوي
چې الله رب العزت یو زمونږ اصلاح مقصد وی او پیغمبر را ته رالیږلی نو فرشته بیا رالیږلی وه نو انسان یې څنګه رالیږه او چې انسان یې رالیږه نو انسانانو کې دلته زمونږ یو لوی کبیر په مکه معظمه کې اوسیږي او یو ډیر لوی کبیر چې کومه دی دا په طائف کې اوسیږي په دې قرآن کې به تاسو له راشي نو بیا دا وحی دې دوو غټو کسانو کې یو کس ته ولې نه راتلله الله ته هېڅوک نه میلاوېدل نو یتیمي ابي طالب ورته میلاو شو دا بیا ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یتیمي ابي طالب په دې معنی وایي چې نبی علیه السلام پلار وفات شوی و نبی علیه السلام پسمرګي شوی د پلار د مرګ نه وروستو او دا خپل نیکه د دیکبال کو عبدالمطلب او د هغه د وفات نه وروستو هغه خپل زوی د علي صاحب پلار ته حواله کو چې دې دیکبال او د دې خدمت په تکې نو دی وجه نه ته مشهور په مکه کې دغه دا یتیمي ابي طالب نو یتیمي ابي طالب ورته یې ملاو شو او کله کله ویل چې ابو کبشه ورته ملاو شو نبی علیه صاحب ته ابو کبشه وویل ابو کبشه یو سړی تیر شوی و په دې مکه کې چې هغه د مشرکانو د دې شرک نه مخالف و او نیک سړی تیر شوی دی نو دوی به دا ویلي چې دا ښه ده ته ابو کبشه چې که میلاو شو دا یو ابو کبشه ورته بس میلاو شو الله ته بل څوک نه و چې رالیږلی وی آیا دی د خلکو دپاره تعجب د دې خبرې نه ان اوحینا الی رجل منهم چې موږ وحی وکړو یو تن ته د دوی نه او په دې مضمون باندې چې ان انذر الناس او یروه خلکو ده وحی ورته په دې مضمون وکړو وحی وله ورکو او ورته ووایو چې خلق او یروه انذار وی اصل کې الاعلام مع التخویف الاعلام مع التخویف خبرداري ورکول سره د یری نه یو سړي د خبرداري ورکې او د یری سره ولا ورکې نو ان انذر المعنی دا ده وبشر الذين آمنوا او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی نو وحی په دې مضمون باندې چې ته مخالفین او یراوه د الله د عذاب نه او د الله د ګرفت نه او منون کی خلکو ته زیر ورکا منون کو خلکو ته زیر ورکا او دا زیر ولا په شی باندې ورکا نو بشارت وی الخبر السار د خوشحالی خبر چاته ورکول پلار دی راغی رور دی راغی زوی دی وشو دا د خوشحالی خبرونه دي نو زیری ولا ورکه په دې خبره چې ان لهم قدم صدق یقینا د دوی دپاره دی اجر حسن دا لنډه یو ترجمه زده کوي چې د قدم صدق نه مراد اجر حسن دی اجر حسن هغه اجر حسن چې وړاندې کړی دی دوی د ایمان او د اعمالو صالحونه د دې قدم اصل کې د خپې اخودلو ته وایي او صدق رښتیني ته وایي د دوی دپاره قدم رښتیا دی نو دې بېشماره ترجمې علماو کړي دي بېشماره ترجمې دوی دپاره قدم صدقین دی د دوی دپاره یو رښتینی قدم دی یعنی معنا دا ده چې بأن لهم السابقة والمنزلة الرفیعة د دوی دپاره یو زبردست مرتبه ده او د دوی دپاره یو زبردست منزل دی او مقام صدق ترجمه هم شوې ده او د ولد صالح ترجمه هم شوې ده
خو ډېره بهترین او جامع معنا دقه ده چې د قدم صدقین نه مراد اجر حسن دی او دا اجر حسن دی دپاره کوم ځای کې دی عند ربهم په نزد د پروردګار د دوی باندې دی کله چې دوی الله سره ملاویږي او د الله په دربار کې دوی سره حساب کتاب کیږي او د دې ملاقات کیږي نو په هغه ملاقات کې به ورته الله دا انعام ورکوي قدم صدقین اجر حسن به ورته هلته میلاو شي کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دا کار شروع کو مکه معظمه کې په زور شور سره خلک یې یرول د الله د عذاب نه او مؤمنانو ته بشارت ورکاو د الله په رضامندۍ باندې نو کافرانو په یوه خوله باندې دا خبره وکړه قال الکافرون وویلې مشرکانو او کافرانو ان هذا لساحر مبین یقینا دا محمد د جادوګر په ډاګه دی ښکاره جادوګر دی دا ساحر چې دا قرات شي ساحر صيغه د اسم فاعل ده بیا نو مراد ته جناب رسول الله دوی صاحب او ان هذا لسحر مبین چې شي نو بیا معنا دا ده چې دا په کومه خبره باندې دی زیری ورکوي او په کومه خبره نو موږ له یره راکوي چې کوم وحی دی د وحی دعوه کوي دا جادو په ډاګه دی نو قرآن کریم دا خبره وکړه چې دا د کافرانو خود ساخته خبرې دي دروغجن دي نه دا وحی سحر دا او نه موحی به حضرت محمد مصطفی ساحر دی پیږی پرې باندې نه وحی سحر دا هغه قرات چې د سحرون شي نو وحی سحر نه دی او دا موحی به چې په چا وحی نازله شوې ده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ساحر نه دی دا دروغ وایي دي څو مسلې مخې ته رالې یو دا تقریر عقیدة الوحی بشهادة الكتاب الموحى به یو په دې آیاتونو کې دا مسله راله چې ثبوت د عقیدې د وحی چې وحی واقعي د الله تر طرف نه الله بندګانو ته رالیږي او گواهی په دې دا کتاب قرآن ورکوي دا موحی به کتاب نه دی قرآن دا په دې نمبر 2 اثبات نبوت محمد صلی الله علیه وسلم په دې آیاتونو کې د نبی علیه السلام د نبوت اثبات وتقریرها بالوحی الیه او ثابتول د دې په وحی کولو سره پیغمبر ته او نمبر 3 بیان مهمهت الرسول درېمه خبردار چې د پیغمبر خدا ډیوټي سره لګېدلې وه نبی علیہ السلام ته څه کار حواله شوی و هغه داو هي النظارت والبشارت نظارت او بشارت ورته حواله شوی چې منونکو ته زیری ورکا او نامنونکو ته یره ورکا دا د پیغمبر خدا کار بنده او د بنده دغه ډیوټي ده رب نو خالق نو او نمبر 4 بشرا اهل الایمان والعمل الصالح زیر ورکول ایمان والو عمل صالح والو تا بما اعد لهم عند رب مګه چې تیار کړی شوي دي لپاره په نزد رب د دوی باندې چې هغه اجر حسن دی او نمبر 5 عدم تورع اهل الكفر عن الكذب والتذلیل پنځمه خبره ده چې کافران او اهل کفر همیشه د دروغو او د گمراهۍ د کارونو نه قلاریږي چې مشرک او کافری نو دروغ به وایي او چې مشرک او کافری نو د ضلالت او د گمراهۍ کارونه به کوي دا د کفر نښې دي موږ له پکار دا ده مسلمانانو له د دې نه ځان ساتو موږ ولیدل غټ غټ مولیان دي او د خپل سیاسي مقاصدو دپاره هغوی لګی دروغ وایي
دروغ خوري، د دروغو وکالتونه کوي، د باطل پرستو دپاره، د بيدینو دپاره، د غیر شرعي قیادت دپاره لګیا دي وکالتونه کوي، لګیا دي هغې له تاویلونه کوي، لګیا دي هغې له فتوابازۍ کوي. زم دا چې د الله مخکې پیش شي چې ته د مولا په شکل تا ځان ښکاره کړی او غټ پټکی دې والی او غټ غټ لستوڼي دې ساز کړي او ښه پلنه لمن دې کړې وه، دا د دې دپاره تا کړې وه چې تا د باطل پرستو حمایت کو، د بيدینو حمایت کو. دلته زموږ یو غټ مولا دی، دلته یو کس ته چې هغه د ډمتوب سبقونه دنیا ته ورکوي، دا زما رور دی، دا زما رور دی، پښتون رور مې دی. اوس بیا پښتون رور شروع کړې ده، نو اوس دې تپوس کوو چې مولانا صاحب اوس دې رور دی که نه دی؟ اوس مې فتوا ورپرېږده، لکه فتوې خو ستاسو خولې لوندې دي، یو ساعت کې سړی چې کوم دی جنتي کوئ او بل وخت چې کوم دی جهنمي کوئ. جهنم او جنت خو ستاسو په لاس کې دی، او تاسو خو مخکې چې کوم دی د جنت ټکټونه ورکول، اوس خلکو له د سلیماګانو ټکټونه ورکوئ. د سلیماګانو افتتاحګانې کېږي او تاسو پکې حاضر یئ او ستاسو له ډلو خلک کوي او ستاسو په قیادت کې چې کوم شی ساز شوی په ADM په هغې کې دا کار کېږي او ستاسو په خولو باندې چې کوم دی اوس مهر لګېدلی دی او تاسو د حق خبره نشئ کولی. نو ځان ته وګورئ، یو د یهودو مولیان د هغې قرآن کې چې کوم ذکر قرآن کې د یهودو د علماو کړی دی، د هغه علماو هغه سبقونه ووایئ. خدای دپاره دې خبرې نه ځان وساتئ تاسو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو، باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په